الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه دا ویډیو ساجد مینې ته کوم. ساجد مینې ته زه دا ویډیو په دې کوم چې مو دوی ویډیو مخکې مسافرانو وروڼو ته کړې وه. هغه مو صاحب مسافرانو وروڼو ډېر خیل وکړلو. لکه مو یو شلخ روپۍ خونې والانې خراب یې کړلې. د بیمارۍ څه تصدیق پاتې نه ولګېدله چې اوس یې بیمارۍ معلومه شوله. نو مو ته یې وویل چې دا به د خلاوې. نو مو نه یې اوس په 50,000 روپۍ غوښتلې. مو ته سید نجیب حسین هم اوس هم محنت وکړلو. اوس هم مسافرانو وروڼو هم محنت وکړلو. سید نجیب حسین چې بیا چا ای ډي بلاک کړله هغه هم اوس بیا دې وخت کې ودرېدلو. زه دا خواست ساجد مینې ته کوم زاري کوم چې دې غریبانو خلکو سره د مو سره مدد وکړي. خپله خونه مزدور یم. مو درې بچی دي یم بچی دی. مو قدایي کې اندی کور والا دی. نور مو څه مدد نشته دی. مو څه مدد وکړئ چې مو د کور والا باد شي. نور زه خپله ډېر مزدور یم. مدد مو نشته دی. څه وسه وه مو په ګاټې پیسې راوخیستلې مو څلور وسه نشته دی. زه خو ساجد مینې ته زه دا سوال کوم دا اپیل کوم چې دا مو سره د محنت وکړي مدد وکړي چې مو سره مو بیماري بحال کړي. مو د کور والا دی خپله یا تاسې وخت وي چې دغه حالات کېږي. مولا د تاسې زنده لري. مولا د تاسو ته نور اتره کړي. وسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څومره ما خواږه وروڼه یو د ما سید نجیب حسین طرف نه تاسو ته ډېر سلام وي. قدرمن وروڼو تاسې به دا ویډیو لیدلی وي. دا د یوه غریب ورور ویډیو وه چې دا هغه دریمه ویډیو شوه او تاسو ته به پاتې وي چې موږ پیج بند شوی او د پیج بندولې وجې نه دا غریب چې کوم ډونیشن و هغه ودرېدلو. ندي ښځه چې کومه دی اوس غریبه ډېر زیات کریټیکل حالاتو کې پرته دی. څه پښتو کې موږ تاسې څه وي چې هغه د زندګۍ مار حالاتو کې پرته دی او دې ورور ته چې څومره ډونیشن راغلی دی هغه به زه لږ تاسو ته شیر کوم. موږ ته جیس کیش ته ټوټل ډونیشن چې راغلی دی هغه 23,450 روپۍ راغلی دی او ایزی پیسه ته چې موږ ته کوم ډونیشن راغلی دی هغه 11,250 روپۍ راغلی دی او بای هینډ پر اچنور کې دغه ورور ته 86,970 روپۍ چې دا مختلفو ملکونو راغلي وي دغه ورور ریسیو کړي وي او ټوټل چې کوم دي دې ته 1,22,000 روپۍ دا ټوټل دغه کس ته ریسیو شوي دي. نو وروڼو تاسو ته ښه پاتې دی چې د غریب چې کومې بیمارۍ سره مبتلا شوی دی او د کور والا چې کومې بیمارۍ سره مطلب روبرو شوي دی نغه نه ډېره زیاته خرچه کېږي. نغه بیا دغه ویډیو په ذریعه ساجد حسین توري ته ریکویسټ کړی دی. انداسې نوره چې کوم صاحب استطاعت دي په رچنور کې خدای بوله سیمو مې خوشحاله آباد لري هغوی ته ټولو ته دا ریکویسټ کړی چې پلیز تاسې موږ سره لږ مدد وکړئ هیلپ راسره وکړئ چې د مو ښځې زندګي باد شي. ویلې واړه بچي دي خدای داسې وخت ما ونه راوله دی غریب نه چې دا غریب ښځه نه دغې وړې خلخواني نه بیا دا غریب څه کوي. نه ډېره مننه وروڼو خدای نه سوال کوو چې رب ذوالجلاله کوم کاسه موږ سره دغه غریب ورور سره مدد کوي خاص طور باندې د کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن ټایم بای ټایم سپورټ کوي یتیمانو غریبانو مسکینانو آواز اوري. ولا سیمو مې په خپل حفظ امان کې لره خوشحال اوسئ آباد اوسئ وروڼو. نیمو طرف نه تاسې ټولو قدرمنو ته وروڼو ته ډېر ډېر دعا سلام وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن وروڼو دغه پیج کامیابۍ دپاره موږ سره 600 فالوورس کم دي. پلیز چوک دی مو پیج نوي وي تاسې مو پیج فالو کوئ او زموږ کوم یوټیوب چینل جوړ کړی دی آصف علي کاظمي په نامې پلیز هغه سبسکرایب کوئ نوټیفیکیشن بټن یې آن کوئ چې ما کوم نور د یتیمانو د غریبانو د کینسر مریضانو مدد وکړو. ډېره مهرباني. السلام علیکم.